دی مخ کی آیات مبارکہ کی دی د قیامت بارکی تپوس وکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیوی ایان مرساها د قیامت واقع کی دل بکلی قیامت پکل رازی نو دی آیات مبارکہ کی رب العالمین دا خبر ذکر کئی چی اے زما محبوب تدیت اوایا چی زخو د ځان د پاره د نفع او د نقصان اختیار نه لرم نه ځان ته نفع رسولی شم نه ځان د نقصان نه بچ کولی شم نو چې یو سړی د خپل ځان د نفع او د نقصان اختیار نه لري نو هغه ته به د قیامت علم څنګه راشي نو ما سره د قیامت علم خو نشته دی زه خپل ځان د پاره د نفع او د نقصان اختیار نه لرم نو د قیامت علم زه څنګه ولرم قلت ورته اوایا ای زما خوږه حبیبه لا املکو زه اختیار نه لرم لنفسي د خپل ځان د پاره نفعا د هیڅ نفع ولا ضرا او نه د ضرر نه ځان ته نفع ورکولی شم نه ځان د نقصان نه بچ کولی شم الا ماشاء الله مگر هغه چې وغواړي الله نو هغه به کیږي چې الله څه وغواړي نو بس هغه به کیږي او زه د ځان ته زه د هیڅ شي طاقت د ځان باره کې نه لرم ولو كنت اعلم الغیب کچری ز پوهېدلی په غیبو باندې لستکثرت من الخیر نو ما به ډیر خیر حاصل کړی وما مسنی السوء او نه به ورسېدلی ما ته څه تکلیف که ما ته د غیبو علم وی او زه د غیبو باندې خبردار وی نو ما به بیا ډیر خیرونه حاصل کړي او نقصانونه به راته نه ورسېدلي تکلیف به راته نه ورسېدلی زه به پوهېدم چې داسې به کېږي نو ځان به مې بچ کو کنه علم غیب چې دی دا صرف د الله خاصه ده او د الله صفت دی د الله نه علاوه نه پیغمبر لا نه فرشتې لا نه ولی لا هیچ چا لهم علم الغیب ثابت نه دی علم غیب چې دی دا صفت او خاصه د الله ده علم غیب څه ته وایي علم غیب چې دی هغې علم ته وایي چې بنده ته د هر څیز علمي علم محیط چې په هر څیز باندې علم وي او دا علم لذاته وي تا د چا نه زده کړی نه تا ته په هر شیز باندې علمي او دا درته خپلی د چا نه دې زده کړی نه دې ته علم غیب وي علم غیب هغې علم ته وایي چې هغه محیط وي په هر څیز باندې او دا لذاته وي بغیر د واسطې نه د اسبابو نه د آلاتو نه بغیر نو کو انبیاء ته علم حاصل وو په امورو د شریعت باندې نو دا علم محیط نه دی ځکه پیغمبرانو ته په ټولو څیزونو علم نو حاصل او بل د انبیاء علم چې هغه لذاته نو هغه چې وو هغه خو ورته د وحی په سبب سره الله ورته ښودلی و نو د هغه اسباب او د آلاتو په ذریعه الله ورته د وحی په ذریعه ورکړی و خود به خود ورته نو معلوم نو د انبیاء علم چې دی دا علم غیب نشو او چې د بعضو غیب و خبرو علم ورته الله ورکړی پیغمبر ته وی داسې به کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی داسې به کیږي داسې زنانه به راوځي بربند دا جامې به یې اغوستي او بربنډې به یې سرونه به یې د اوښ د قوب په شان چونټخې کړي خلق به ځان ته مایله کي او خلقو ته به خپله مایله کي او په دې زنانو د جنت بوی حرام دی نو دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله ښودلیو
نو دې ته علم غیب نه ویلی کېږي چې نبی علیه السلام لیدلی نه و او خبرې ورکړې دې ته انباء عن الغیب د غیب و د خبرو نه خبر ورکول الله ورته ښودلي نو دا انباء عن الغیب دی دا علم غیب نه دی نو علم الغیب علم غیب صفت د الله دی خاصه د الله دا دا هیچ چاتم د الله نه علاوه حاصل نه دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی کما ته د غیب علم وی نو ما به ځان ته ډېرې پیدې حاصلې کړې وي او د ډېرو تکلیفونو نه به زه بچ شوي لکه تاسو ته علم دی د حدیبیې په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صحابو احرام وتړو که نه عمرې له روان نو نو په لار کې مشرکینو منع کوي څه کال به عمره نه کوي احرام یې تړلی او وی عمره به نه کوي نو نبی علیه السلام بیا صحابو سرونه وخریل ځکه احرام یې تړلی نو که نبی علیه السلام ته په غیب و علم وی نو چې دته پته وی چې ما به مشرکین څه کال منع کوي ما به عمرې ته نه پرېږدي نو ولې به احرام تړو نو احرام یې وتړو پته ورته نه وه د غیب و علم ورته نه و په لار کې مشرکینو منع او بله خبره لکه واقعه د افک دا مشهوره واقعه ده په عایشې رضی الله تعالی عنها باندې چې تهمت ولګېد وی نعوذ بالله دی د صفوان رضی الله تعالی عنہ سره زنا کړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یو صحابي کې نه تپوس کوي بل کې نه یوه بیبي نه تپوس کوي د بلې نه کوي یاره چې دا به رښتیا نو چې نبی علیه السلام ته د غیب و علم وی نو ولې به ورته دومره تکلیف رسېدو خو پوهېدلی به چې دا هسې چا تهمت لګولی خو د غیب و علم پیغمبر سره نشته دی انبیاء ته د غیب و علم نشته دی نو علم غیب د الله صفت ته او دا به الله لره منو د الله نه علاوه به بل چاله نه ثابتو بعضې خلق ناپوهی ناغوی پیریانو ته په غیبو باندې علم دی پیریان وی د غیبو خبرونه ورکوي تاسو به اورېدلي دې دپاره وام چې دا زنانه پې پوه شي او د عوام پې لږ پوه شي وایي پلانکي ځای کې زنانه ده وی پیریان پې رالو وی دا خبرې وکړلې وی پیریانو وکړې که نه داسې وې داسې وې ځکه وی پیریانو ته د غیب و علم حاصل دی او دا پیریان چې دی هغه په غیبو باندې پوهېږي پیریان چې دی هغه په غیبو باندې نه پوهېږي سلیمان علیه السلام پیریان ماتحتو که نه په کار باندې لګولي ویشا به کار کوئ پیریان لګیو سلیمان علیه السلام شیشه بند ځای دی هغې کې داسې په امسا باندې ټیک لګولی دی او دی ته ولاړ دی وی تاسو کار کوئ پیریان لګیو کار یې کو سلیمان علیه السلام یې لیده چې هغه دی راته ولاړ دی شیشه بند ځای کې دې کې سلیمان علیه السلام وفات شو چې وفات شو نو پیریانو ته اوس پته نشته دی اخو امسا باندې ټیک لګولی دی نو روح ته تلی دی او نیغ ولاړ دی داسې پیریان لیګیو کارونه یې کول په ډېر مشقت او تکلیف کې دي چې کله د امسا هغه ویښ چینجو وخوړو نو امسا ارتا وشوله نو سلیمان علیه السلام راګزار نو د پیریانو وی که مونږ ته پته وی چې دی دومره مخکې وفات شوی دی نو مونږ به دا دومره کارونه ولې کول مونږ خو دی مونږ ته ولاړ دی نو نیغ نیغ ورته ګوري او پته ورته نه لګي چې دا ژوندی دی که مړ دی او اوس تا له تعویزونه راوړي سم زاړه تعویزونه یو ستا ته یې راوغورځي وي دا ډېر زوړ شوی دی ډېر وخې شوی دی پیریانو راوړو سلیمان علیه السلام مخامخ ولاړ دی د هغه پته ورته نه لګي او تا د تعویزونو پته ورته لګي او تا له یې راوړي نو دې باندې عقیده مه ساتئ که زنانۍ او که نارینۍ حدیث مبارک کې راځي من اتا